درې کارونه کثرت سره کوه په دې اخیری عشره کې. نمبر 1 محترمو، په دې اخیری عشره کې تراویح به بالکل نه قضا کې. توجه شته؟ جواب را نغی. تراویح به بالکل نه قضا کې، ځکه چې کنفرم ده چې په اخیری عشره کې در باندې لیلة القدر راځي، او که په دې شپه کې د لیلة القدر راله او په هغې کې تا تراویح کړې وې، داسې وشوه لکه چې 83 سال تا مسلسل تراویح کړې. سبحان الله. توجه شته دې جملې ته. نمبر 2 علماء کرامو دویم کار چې به نه پاتې کې، هغه د هر ماسخوتن مون نه پس 3 پیره سوره اخلاص بوای، ځکه زما محبوب د شیرین زبان نه جمله او فرمایله وای سوره اخلاص دومره برکت واله سورت دی. زما محبوب جمله او فرمایله څوک چې دا سورت 3 کرته وای داسې شوله که چې ټول قرآن ختم که. سبحان الله وای. او څوک چې د هر ماسخوتن نمون نه پس په اخیری عشره کې 3 پیره سوره اخلاص وای او د پکې لیلة القدر شپه لاندې کړه او لیلة القدر کنفرم ده چې دغه 3 پیرې سوره اخلاص وي، نو داسې شو چې یو قرآن ختم کو او بیا په لیلة القدر کې ختم کو. زما محبوب جمله او فرمایله داسې شو چې 83 سال د مسلسل د قرآن ختمونه کړي دي. شوق سره بیا سبحان الله. زما محبوب جمله او فرمایله چې الله د اخیری عشره کې بلکې د رمضان د یوې روجي په مقابله کې الله د بنو کلب چې څومره چیلې دي د دې چیلو د ټولو چیلو په وجود چې څومره ویښته دي، الله د دومره ویښتو په مقابله کې یو شپه کې دومره جهنمیان د جهنم نه ازادي. شوق سره سبحان الله. دا چیلې څه کې د انسان په سر باندې دومره ویښته دي چې شمیرې نشته. محترمو دومره ویښته دي، نو بیا به د یو چیلې باندې څومره ویښتې او بیا به د یو کنډک چې 400 چیلې، نو په هغې به څومره ویښتې، بیا چې د ټول کلي او د بستې دومره چیلې چې ټول کلي ترې نه ډکېږي، د 2 غرونو په مقابله کې صرف چیلې ښکاري او په هغې چې څومره ویښته دي، د هغې ویښتو په مقابله کې به الله یو جهنمي ازادوي. دا دومره قیمتي عشره ده محترم. او په دې خبرو خو زموږ عقیده ده، دا خو ایمان دی انشاءالله. نمبر 2 نبی علیہ السلام فرمایي چې دا اخیری عشره دومره قیمتي ده چې دې کې یو شپه در باندې راځي. قرآن کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. الله وی دا شپه داسې ده چې قرآن مې پکې نازل کړو، لیلة القدر. وما ادراک ما لیلة القدر. محبوبه تا ته د لیلة القدر د منزلت څه پته ده؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. محبوبه چې حساب وکې او د لیلة القدر یو شپه ستا یو امتی لاندې کړه، څونه ټیمه پورې شروع کیږي، نو ویم دته ستا یو امتی په دا 10 ورځو کې الکه الله دومره اسانه کړی دی. نه دی ویلې چې د کال په 360 ورځو کې او شپو کې ځان له دا روز ګوره. الله وی نه، د رمضان مې یو میاش مقرر کړه په هغې کې ګوره. بیا الله وی نور م ستا امت ته اسانومه. محبوبه دا 10 شپې څه کې 20 ترېنه کټ که دی 10 کې ګوره. نو زما رب جمله او فرمایله محبوبه دومره راته نیازبینې نور م درته اسانومه. 10 شپې ما ته پته د اخره کې ستا امت به 10 شپې څه کې یور هپانسي، نو محبوبه نورې درته اسانومه. په دا 10 شپو کې چې کومې تاک شپې راځي، ناتکې کومې شپې راځي، په هغې کې ګوره. بس دینه نور سیوا نشم، لکه 21 باندې وګوره، 23 باندې وګوره، 25 باندې وګوره، 27 او 29 باندې وګوره، 50 شپو کې وګوره. دومره مې درته اسانه کړه محبوبه په دې شپو کې چې ستا امت دا یو شپه د لیلة القدر لاندې کی. دا دومره مبارکه شپه ده. زما رب قرآن کې په باندې تذکره وکړه، تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. الله وی دومره مبارکه شپه ده چې په سید الملائکه باندې جبریل یادېږي چې فقط به مې تعالی او انبیاو لره لیږه. دا اعزاز مې ستا امت لم ورکه په دغه شپه باندې به چې په سید الملائکه باندې جبریل یادېږي. دا جبریل علیه السلام په دغه شپه باندې اسمان ته ستا امت لره ولیږم. د رحمتونو چې څومره پرښتې دي تمام
فرښتې په دغه شپه کې نازلې کړم، رحمتونه ستا په امت نازلېږي. سلام هي حتی مطلع الفجر، دا دومره سلامتیا واله شپه ده تر صبحۍ پورې چې نور نی راختلی. عبادت ستا یو امتي وکړه، اسانو الفاظو کې وایما چې ستا امتي دا یوه شپه عبادت وکړي، د 83 سال د عبادت عمره ثواب ورکومه. محترمو څومره اسانه ده محترم، دومره اسانه ده. یوه شپه محترمو تاسو ته وایمه، یوه شپه د 83 سال عمره د عبادت عمره ثواب درته میلاویږي. نو تاله څه چل دی چې دا 5 شپې کې مانه اخري دا 5 شپې نشي رونولی محترمو نشي. علما کرام وایي 3 کارونه اخري عشره کې کثرت سره وکړه. توجه شته ووایم که نه؟ فایده ده پکې زمونږ استاسو ښه ووایم. 3 کارونه کثرت سره کوه په دې اخري عشره کې. نمبر 1 محترمو په دې اخري عشره کې تراویح به بالکل نه قضا کې. توجه شته؟ جواب رانغی. تراویح به بالکل نه قضا کې، ځکه چې کنفرم ده چې په اخري عشره کې در باندې لیلة القدر راځي، او که په دې شپه کې د لیلة القدر راله او په هغې کې تا تراویح کړې وي، داسې وشوه لکه چې 83 سال تا مسلسل تراویح کړې. سبحان الله. توجه شته دې جملې ته. نمبر 2 علما کرام وایي دویم کار چې به نه پاتې کې، هغه د هر ماسخوتن مون نه پس 3 پیره سوره اخلاص بوای. ځکه زما محبوب د شیرین زبان نه جمله او فرمایله، وای سوره اخلاص دومره برکت واله صورت دی. زما محبوب جمله او فرمایله څوک چې دا صورت 3 کرته وای داسې شوله که چې ټول قرآن ختم که. سبحان الله وای. او څوک چې د هر ماسخوتن نمون نه پس په اخري عشره کې 3 پیره سوره اخلاص وای او د پکې لیلة القدر شپه لاندې کړه او لیلة القدر کنفرم ده چې دغه 3 پیرې سوره اخلاص وي، نو داسې شو چې یو قرآن ختم کو او بیا په لیلة القدر کې ختم کو. زما محبوب جمله او فرمایله داسې شو چې 83 سال د مسلسل د قرآن ختمونه کړي دي شوق سره. بیا سبحان الله. اسانو مې درته محترم ډېر نشو کولی، ډېر آسان کارونه دي محترم کولی نشو محترم. سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چې 3 پیرې وي نو 30 سکند په نه لګيږي محترمو. یاد به ان شاء الله کنه. که زما پکې فائدې خو بالکل نه وای محترمو، که زما پکې فائدې بالکل نه وای، خو که تاسو د آخرت فکر کوم نو خامخا وایا دغه یو شپه کنفرم د ما وی اخیری عشره کې در باندې راځي او قوت او تقویت دومره دی محترمو چې د 3 اتیا کالو عبادت عمره ثواب لري. او زه تاسو ته یو بله جمله ویم، اول خو دومره عمر د یو عام امتی د جناب محمد رسول الله نشته، بس 60 سال ل 60 بها 70 کې بوقشي محترم. 70 کې بوقشي بس نه رسي. اتیاو ته خډیر په ډزو رسي محترم. 3 اتیاو ته خډیر په ډزو رسي محترم. دغه کې نو یو انسان دومره عبادت مسلسل کولی نشي، ځکه چې 15 کالو پورې خو دې بالغ ني. توجه شته؟ 15 کالو پورې خو دې بالغ ني. نو چې بالغ ني 15 خو ته داسې اوته شپېتو کې یادو محترمو. بیا الکه نوجوانی په باندې راشي نو 15 کاله د باندې نوجوانی او عموما نوجوانی په ګناونو غفلت کې تیریږي. توجه شته ما جملې ته؟ عموما نوجوانی په غفلت ځکه شبابي د انسان د شهوت په باندې زوري محترمو. نو عموما دا ل 15 کال نو 13 ته داسې اوتل نو 13 پاتې شو نو 13 امتی او الا ماشاءالله داسې تاسو سکونه چې مسلسل 13 کال عبادت کوي او الله وي دومره مې درته اسانه کړ چې 15 شپو کې د یو شپه لاندې کړه. نو اول خو ما وی تا ته 13 کال پاتې شو او 13 کال عبادت به ها او بکې خو پته نه لګيږي چې قبليږي بکنه. او زما رب دومره اسانه کړه چې د 83 سال عمر عبادت قبول شوی عمر ثواب ملاويږي. شوک سره سبحان الله. قبول شوی جی قبول شوی نور څه غواړي محترم. اسانه شو کنه اسانه. او څوک به محترم کوي دا څوک به د اخیری دا کوي. قسم دې د الله دومره عظیم ذات ته او دومره رحم والا ذات ته. په دې روزه کې موږ بعد موږ یو ګناونه کوو. اول خو څه کوم محترم ډیر ګناګار ځان یادوم تاسو نه یادوم تاسو خو بختور خلک قسم ګناونه کوو محترم. د روزه حیا نه کوو او الله دومره غفور رحیم دی. خو چې روزه ماتي تکینم قسم دې دا درستخان ډکی ګوري ښا درستخان د هر غریب ډکی ګوري. توجه شته دې جملې ته؟ الله چرته خفه نشي چې دا دومره رحمتونو والا میاشت